ځکه د حضور علیه السلام مبارک په عمل سره الله د نبوت او د رسالت دروازه بنده کړه چې بس اوس نوې پیغمبري به چاته نه میلاویږي. نو حضور علیه السلام مبارک وفرمایل که زمانه بعد دا د نبوت او د رسالت دا مقام چاته میلاوېدلی نو الله پاک به عمر فاروق رضی الله عنه پیغمبر وګرځوي. دومره لوی مقام لري، دون عظیم شخصیت دی. او حضور علیه السلام مبارک عمر فاروق رضی الله عنه ته وفرمایل چې عمر فاروق رضی الله عنه چې په کومه لار باندې ته ځې نو په هغه لار باندې شیطان ځي. دومره ستا نه یېرېږي او دومره ستا نه ډډه کوي. دا عمر فاروق رضی الله عنه دی چې د حضور علیه السلام مبارک له جانبه دومره لوی سندونه ورته میلاو شوي دي چې د عمر فاروق رضی الله عنه اسلام د الله پیغمبر د الله نه غواړي، فرشتې پې خوشحالۍ کوي او د عمر فاروق رضی الله عنه محدث او ملهم من الله کېدل د الله پیغمبر بیان کړي دي. په ژبه او په زړه باندې حق خبرې دا ولا الله جاري کړي دي او شیطان په هغه لار نه ځي په کومه لار چې عمر فاروق رضی الله عنه روایت. کوم عمل چې عمر فاروق رضی الله عنه خپل کړی دی د هغې دشمني شیطان کوي. کومه لار انتخاب چې عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی په هغه لار شیطان چرته هم نه ځي او نور خلک هم منع کوي. دا مقام د عمر فاروق رضی الله عنه دی. د عمر فاروق رضی الله عنه متعلق عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د عمر فاروق رضی الله عنه هر یو عمل په هر یو موقع باندې دا زموږ دپاره ډېر زیات د خیر باعث ګرځېدلی. ولې؟ عبدالله رضی الله عنه فرمایي ان اسلام عمر، یقینا د عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان کېدل کان فتحا، دا زموږ دپاره فتح وه، دا د امت مسلمه دپاره فتح وه، دا یو عظیمه ګټه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په دایره اسلام کې داخل شو. ولې؟ د عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم قوم او قبیله وه د هغوی په صفاتو کې، په خصلتونو کې، د هغوی په عادتونو کې بلا عادتونه دا نصابو نسبونه به یې یاد ساتل، قابل ترین او ذهینان خلک وو. خو د هغوی په خصلتونو کې یو خصلت دا و چې دې کې شجاعت و، دا د چا نه نه یېرېدل، د چا نه سترګه نه سوځېدله، دا ډېر بهادر خلک وو. نو عبدالله رضی الله عنه فرمایي عمر فاروق رضی الله عنه چې ایمان راوړو او په دین اسلام کې داخل شو دا د امت مسلمه لپاره یو عظیمه فتح او چې الله ورکړه. او فرمایي وان هجرته کان نصرا، او یقینا د عمر فاروق رضی الله عنه هجرت کول دا د امت مسلمه لپاره د الله له جانبه یو عظیم امداد و چې عمر فاروق رضی الله عنه د مکې مکرمې نه مدینه منورې ته هجرت وکړو، دا زموږ یو عظیم امداد الله پاک وکړو. نو که دین اسلام ته راتلل دي عظیمه فتحه ده، که د مدینه منورې ته هجرت کول دي د مکې مکرمې نه وی دا د الله پاک عظیم امداد دي زموږ سره. او فرمایي وان